د مدعي چا چې دعوه کړي کنه ا مدعا علی هغه چا باندې چې دعوه شوی دی یو څه د دې په مینس کې چې دینو درې قسم دي د صلح په درې حالتونو کې به صلح کی بسم الله الرحمن الرحيم. اوس د زوجینو حقوق ذکر کی او د زوجینو په مینس کې کچره بالفرض نه اتفاقی راشي نو قران دای حکم کیږي خپل مینس کې د اصلاح کی جوړ جاړې دی راولي ځکه چې صلح کې خیر که خبره د مالی او به احسان او تقوا سره ختمول غواړي او که تاسو تعدد د ازواج ساته یعنی غنی بیبیانې کوي نو دای په مینس کې به بیاوم د عدل معاملې کوي فرمای وای نمرات خافت کچره یو زنانه و چې یریدا من بعلها د خپل خاوندنا نشوزن د ډډې کولو نشوزن د نافرمانه کولو او اعراضن یا د ډډې کولو فلا جناح علیهما نشتره گناہ بدی دوارو بانے ایوسلیہ برکیدو تا یا خیالی دائی چی دے بل طرف تا میلان کی نشوزن زنان سرا دا یری چی دا خاون بل چا طرف تا توجہ ور کی زمانہ یا اسی زما خیال نساتی یا زما د حقوقنا حقوق زما نظر انداز کی او یا د نور پزړه کې زمانه سره ګیلا او خفګان راغلی او اعراضن یا ډډه کی د دین نو الله وی ګناه پینشته اصلاح دیو کی خپل مینس کی کنه په دواړو ګناه نشته کې یو سره گزارو کی یو معافی غواړي یو خپل حقونه لکم کی او خپلو کې اصلاح کی خزی خاون مینس کې خامخا سنازه مسله راځي ځکه چې یو ځای دومره ټول عمر تیرینو لګ ډیر خو ګیلا خفګان به ضرور راځي نو ګوره ایصلح بینهما صلح ویلی په دې خو بس ګناګار نشي چې دی خپل مینس کې په خپل صلح وکي ځکه چې د خل خاون مینس لبل چاله راتل ډیر مناسب نه بعضو حالاتو کې بیا مناسبي عام حالاتو کې په خپل صلح کوي وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما ویلی غټي غټي ډلې به تاسو اصلاح کوي مینس کې دي ته وی ایصلح بینهما صلح دي خپل مینس کې صلح ځکه چې د دې خپل مینس کې ډېر رازونه تړلې یو بل سره نو کچری دی خپل مینس کې منصف کینی نو اغي ته خپل خبره کوي د دې ډېر رازونه بخکاره کوي پکار نه دی الله د دې خپل مینس کې تعلق جوړ کړي دی فیصله دی خپل کې بعضی ټیم بزنانه گزارو کی چې خیر دې زما زړه تخپل خرچه کموما تا به مال 100 روپے میاش را کوله په ما به خرچه کوله خیر 1500 باندې گزاره کو یا به کال کې 15 جوړه هغه سدوره لاخلا زه به گزاره کوم خیر دې یا ته په دی او دی زینو ته تلو باندې خپوي دا به نظم خیر دې
دې ته گزاره وي خپل حقونه لګ را کم کی اخر دې گزاره وکړو دې ته وي یصلح بینهم صلح لکه نبی علیہ السلام په خپل حضرت خدیجه رضی الله عنها د وفات نه پس حضرت سودا ام المؤمنین رضی الله عنها سره نکاح کو هغه ډیر عمر والا واسو پس نبی علیہ السلام هغه د جدا کول اراده وکړه ام المؤمنین چې پوه شو نبی علیہ السلام خدمت کې عرض کی چې زما خو عمر دا سره چې زما دنیا داری او نور څه خواهش او ضرورتونه نشته لري هیڅ مقصد مې نشته اوس زه خپل حقوق د زوجیت عائشه رضی الله عنها لور کوم او ستانه هیڅم نه غواړم خود خپل زوجیت نه مې مو باسا زما زړه غواړي چې آخرت کې زه ستا په ازواجو کې زمانوم خامخا شامل نبی علیہ السلام خبره قبول نفلح علیهما والصلح خیر او صلح جرا دا غوره ده د کې خیر ده صلح کې همیشه خیر اگر چې دا په حقوق د ازواجو کې ده د زوجینو په میانس کې چې کوم مسلې راځي پای کې ده د آیات راغلي دي او نبی علیہ السلام فرمایي مفسرین د ترمذی روایت ذکر کړي چې نبی علیہ السلام یې هر یو د مؤمنانو په میانس کې هر یو صلح جایز ده علاوه د هغه صلحنا الا صلحا احل حراما او حرم حلالا هغه صلح به جایز ني چې د هغه د وجنه حلال سیز حرام شي او حرام حلال وګرځي دا صلح باندې کوي مطلب څه ناجایز صلح باندې کوي ناجایز شرایط ولا باندې کوي دا صلح کچری کیږي نو هغه سره بیا د انسان مال او د انسان عرض چې دی هغه به محفوظ پاتې نشي نو نبی علیہ السلام ځکه منع فرمایله کیو سړی ناجایز کی همیشه او خلق وسره دغه شانوغي کوي نو خو بیا خونوالی ناجایز به همیشه کوي دا غي صلح د وجنه د نور خلق مال د نور خلق عزت او د نور خلق بینتا سہولت هغه ته ملاويږي په حاصلولو اي کې بیا احتیاط کوي بوصلح خیر د قران خبره وسی اب بیا مخی هغه لري تعذيب ورکړي شي هغه دی پوهه کړی شي هغه سره د سوق بایکاټ وکړي شي خو بیا هم صلح غوړه ده وصلح خیر او فسرین وی چې عادي آیات کې د قران کریم ټول آیاتونو کې وسعت موجود ده نه یوازې دغه نه عام صلح ته مراد دي چې کې به خیر د فقهاو په نسبانه د مدعا او د مدعی د مدعا علیه پمینس کې د مدعی چې داوا کړي کنه ا مدعا علیه هغه چا باندې چې داوا شي دی یو څه د دې پمینس کې چې دینو درې قسم دي د صلح په درې حالتونو کې به صلح کی یو حالت هغه چې مدعا علیه چې چا باندې داوا شوی ده اغا اقرار کوي د بل د حق چې د حق ما سره دی یا ما نه غلطي شوی ده هغه د غلطي اقرار کوي دی صورت کې غوډه آسان رسول هدیوش دی هغه حق ورکی سره وته خیر دی هغه ماب کی او څه گزاره دیو چې دی منی چې او د حق ما سره د بل یا ما سره زیاتې کړې یا ما نه غلطي شوی دویم قسم هغه دی چې پای کې سکوت اختیار کی مدعا علیه
چا باندې چې دعوه شوي چې در سره بد کړی دي او یا د سره زما حق دی او هغه په هغې باندې سکوت اختیار کړي خاموشي اختیار کړي په دغه کې هم صلح کېدی شي اندازه لګي چې د دې سړي په خپله هم یا خو پکې څه چل شته دی غلطي ته شوې ده خو ښکاره کوي نه او یا دای چې دا دعوه په د حق شوی دا نو د سره په خپل هم شک دی چې رکی دی شي په دې کې د دې سړي حق وي ما سره موجود دي دال میں کچھ کالا ضرور ہوگا نو بیا وسی بیا هم دی پکې روغ وکړي شي بل اتفاق مسلمانان دې دې مینس کې صلح وکړي دریم قسم د انکار دی چې مدعا علی چا باندې چې دعوه شوی چې دا یو غلطی کړي دا او یا په دعوه شوی چې د سره زما حق دی او هغه انکار کوي چې دا حق د نه دی او یا ما زیاتې نه لري کړي دغه حالت کې صلح هم لګه مشکل دی او په دغه حالت کې اختلاف هم دی د فقهاو کیا صلح دی وکړي شي کو دې نه کړي شي امام شافعی رحم الله پنځ باندې چې مدعا علی انکار کی د مدعی د حق نه او یا د خپل غلطی نه نو بیا وسی بالکل ولد روغ نه کی جایز نه ردای پنځ دغه جګه انکار کی نو تر سره وای بیا به قاضی یا عدالت داغه د انکار په شکل کې کباغه ثابت شو حق به د مدعی لور کی که ثابت پنه شنو بس هغه سره وباش خو نور ائمه جری د ائمه ثلاثو پنځ باندې بیا هم پکې روح کول صلح کول پکار دی زکه چې قرآن وی وصلح خیر صلح کې خیر